قدرمنو مسلمانانو ورونو مندو او خوندو نن پر یو اهمه موضوع باندې څه بحث کول غواړم چې د هغې موضوع نوم دی قحطسالي او استسقا. مطلب چې استسقا و څه ته ویل کیږي او اسلامي طریقه کار به څه او دغه رنګه چې قحطسالي ولې راځي پر دې مسلمانانو باندې. او بل خبره دا ده چې دا مسلمانان نن سبا په دې دومره غټو فتنو او مشکلاتو او پریشانیو کې ولې مبتلا او اخته دي. که آسمانی پریشانی دي، آسمانی فتنې او مشکلات او که زمینی مشکلات او آفتونه دي، په دې کې ولې دا مؤمنان مسلمانان نن سبا ډېر مبتلا او اخته دي. لکه فرض که د علاقې او ملک پر سطح باندې عام قتل و غارت، بغض و عناد او د ظالم حکمرانانو تسلط پر مسلمانانو باندې، حتی چې په ملک هر مؤمن مسلمان د امن د سایې څخه بهر دی، یو مسلمان په امن کې نه دی، او په هر کور کې فرد په فرد د ناجوړۍ ښکار جوړ شوی دی، او د رزق و روزۍ څخه برکت د مرغه په شان باندې الوتلی دی، او هر مؤمن مسلمان په ذهني ټینشن کې واقع دی. هر مؤمن مسلمان چې دی هغه ذهني ټینشن لري او په ذهني ټینشن کې واقع دی، او په ټول ملک د قحطسالۍ پریشانی ده. دغه رنګه نور ډېرې فتنې او مشکلات او مسلمانانو ته متوجه دي چې د دې وجه څه ده. لہذا د هر څه څخه مخکې به د قحطسالۍ او د استسقا پر موضوع باندې مختصرا بحث کوو. مطلب چې قحطسالي ولې راځي او اسباب یې څه دي، په کومه وجه سره قحطسالۍ راځي پر مسلمانانو باندې، او دغه رنګه د استسقا کولو طریقه کار به څه شي. لہذا استسقا چې دی دا عربي لفظ دی چې د دې لفظ معنا ده طلب السقي، یعنی باران غوښتل، د باران خواست کول. البته چې کله هم پر انسانانو خصوصا پر مسلمانانو باندې قحطسالي راشي او باران بند شي د الله تعالی د طرفه، نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه دا ده چې د باران د پاره کم 2 رکعات لمونځ چې د استسقا په نامه سره په جماعت باندې ادا کیږي، نو باید چې هغه لمونځ بیا تر سره کړي، او چې کم مستحب طریقې دي د لمانځه د پاره یا د استسقا د پاره هغه مستحب طریقې خپل کړي چې د هغه لمانځه او د استسقا مستحب طریقه کار دا دی چې کله هم د استسقا و میدان ته روانېږي نو زړې کپړې به اغوندي، چې دا کوم انسانان دي دا به زړې کپړې واغوندي، او په ډېره عاجزي و تواضع سره به په لڅ سر او په لڅو پښو باندې سره د کور د کوچنیانو به شمول چند حیوانانو، یو څه حیوانان به هم ورسره دا به روان سي، او پر لارې باندې به استغفار وایي، استغفر الله استغفر الله، او نور ذکر و اذکار به کوي، او 3 ورځې به روژې نسی، خصوصا د استسقا په ورځ به روژه او د خپلو کړو ګناهو څخه به ښه په کلکه سره توبه کاږي، چې د زړه د اخلاصه توبه یې صرف زباني توبه کښل کافي نه ده چې مازې په خوله باندې توبه او عمل هغه رقم ورسره دا بیا توبه نه ده، دا ملنډې دي. او د ده پر ذمه چې د کوم مؤمن مسلمان حق یې هغه به ټوله ادا کوي، او یا به د هغه مسلمان څخه معافي غواړي. او بل مستحب عمل دا دی چې د کمزورو او سپینږیرو او بوډاګانو په وسیله سره به دعا غواړي، ځکه چې د بخاري شریف حدیث مبارک دی وایي چې وتاسو ته روزي او مدد د کمزورو انسانانو په ذریعه سره ملاویږي. مطلب چې به دا کمزوري او د سپینږیري او د سپینسري چې کومې زنانې دي دا به الله تعالی ته وسیله کوي، هغه هغه تقوادار انسان، هر سپینږیری نه، دا به الله تعالی ته وسیله کوي. ځکه د صحابه کرامو په دور کې چې کله قحطسالي رااله نو د صحابه کرامو د نبی علیه الصلاۃ والسلام آقا مبارک حضرت ابن عباس رضی الله عنه الله تعالی ته شفیع کوي چې یا الله د سپینږیری انسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام آقا مې درته شفیع کړی دی، خدای پاک دغه په وجه باندې باران ووره. نو دا په احادیث باندې چې دی
ثابت چې دعا به د سپینزرو او سپینسرو او د کمزورو خلکو په واسطه سره غواړي. دغه رنګه یو بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای کچیر په تاسو کې ځوانان د عاجزي والا او حیوانات د ګرځلا والا یعنی حیوانان او بډاګان د رکوع کول والا یعنی هغه عابد او تقوادار بډاګان سپینزري او کوشنیان د شیدو والا د شیدې چخوري دا کوشنیان د شیدو د خوراک والا دا کسان پتی کې نه وای نو پر تاسو باندې به د عذاب څخه ډک بارانونه ورېدلی وای. خدا دغه سي مخلوق برکات دغه په وجه باندې الله جل جلاله پر موږ باندې ډبره نه وري بلکې بیا هم گئی د الله تعالی رحمت پر موږ باندې ورول سي. زدا گئی او خلق ته وایم مزماج د خدا فضا قسم کما د زړه اخلاص د باران خواص کړي د نو الله تعالی ته د باران خواص کوي ما ول خپل عمل په وجه باندې چې زه ډیر سخت بد عمل یم مشترما به بد عمل په ټوله دنیا کې په مسلمانانو کې نه او بیا چې د باندې د خلکو اعمال ته وګورم د باران خواص د الله تعالی نظم کوي دغه خواص الله تعالی د کوم بیا خصوصا په وجره کې الله تعالی ته پر سجده سمومي الله ډبري مرا باندې وره باران ستا کار دی رحمت ستا کار دی وره نه وره یا رب ذل جلال خو ډبري مرا باندې وای خدای پاک استاد د قهر د عذاب څخه مو ساتي دا خاص الله تعالی ته ډیر کوم اعمال نه دي هر سره د خپل ځان سره حساب او کتابو کې او په خپل ګریوان کې دی وګورئ د الله تعالی نه فرمانی تر کومه حد فريده او د خدای تعالی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمانبرداري تر کومه حد فريده. خیر خو بل مستحب عمل دا دی چې په دا ورځ باندې بخښنیان د خپل مند څخه جلا کیږي. مطلب دا دی چې د رحمت د توجه تمام اسباب استعمالي چې د الله تعالی د رحمت کم شیان دي کم اسباب دي هغه اسباب ټول په دا ورځ کې چې دي هغه به استعمالي او دا رقم اعمال چې کم ما د ذکر کړل دا به درې ورځې فرله پسې اختیاري او بیا به هلته په میدان کې یو امام دوه رکعات المنځ د استسقا په نیت سره په زور اواز سره لکه سحر چې کم دوه رکعات المنځ کېږي داس په زور اواز سره او خلکو ته په جماعت سره ادا کوي او بهتره دا د کتاب لیکلي دي چې امام په اول رکعت کې سبح اسم ربک الذی یعنی سورۃ الاعلى دا سورۃ وایي او په دویم رکعت کې سورۃ الغاشیه هل اتاک حدیث الغاشیه دا سورۃ وایي. خیر کنو سورتونه کې وایي هم باک نه لري او بیا د مانځه څخه وروسته دوی خطبه وایي او د دوړو خطبو په مابین کې جلسه وکړي یعنی کښینی خطبه دا رقم دی لکه فرض کده اختر او المنځ دا رقم دی لکه د جمعې د فرض کده دوه رکعات المنځ د جدو خطبو په مابین کې بیا جلسه وکړي کښې باندې سات کوي او کچيري وا خطبه وایي امام هم جائز دی باک نه لري او بیا امام د خطبه په مابین کې قلب الرضا به وکړي. قلب الرضا دا معنی چې پټو بواړي پټو به پروژو باندې اړولې دا شی لاس به د شاده خوا د کڼې لاس ته طرف ته ویسي او دا کڼې لاس دی هغه به ورشي طرف ته ویسي دا د پټو چې کم لاندې کونجان دي د دې طرف پنځ دی هغه په پدالاس کې ونسي او د دې طرف پنځ د کڼې طرف پنځ کم دی هغه په شی لاس باندې ونسي دا پټو به داسې ونسي داسې به راوړي پر سر باندې کښې دې ته قلب الرضا وایي. قلب الرضا معنی پټو اړول چادر اړول دغه چادر شواړي یعنی د دې مطلب دا دی چې یا الله د زمر د باران حالت دغه څه بدل کې خدای پاک لکه څنګه چې نو ورېځستا نه باران ستا نو یا الله دا حالت دغه رقم بدل کې لکه څنګه چې د دې پټو حالات بدل شو د باندې د بدن په خوا شو د بدن په خوا چې کوم د پټو طرف هغه و د باندې طرف ته سلو او لاندې طرف او بالا طرف ته سلو بالا طرف او لاندې طرف ته سلو یې ته قلب الرضا وایي پټو اړول نو امام به د خطبه په مابین کې دا پټو واړي او بیا چې کله هم امام د منځو خطبو او د دې پټو د اوشتونو څخه فارغ شي نو به وقبله ته مخي او خلکو ته بشاکي او ډېر فعاجزي او تواضع او په ډېر جړا سره به دعا وکي. بهتر هغه دعاوي دي چې په احادیثو کې ذکر شوی دي په احادیثو کې وارد دي. البته کنور دعا وکي هم باک نه لري خو بهتر ادا ده او د دعا په حالت کې به ټول خلک سره
سره د امام لاسونه ډیر و الله تعالی ته پورته کی د اسمان و طرف ته بدل لاسونه پورته کی د عام دعا پر رقم باندې بنئ بلکې د لاسونه بدل سي پورته کی الله تعالی ته چې تر سره د لاسونه پورته سي او د لاسو شابه د اسمان و طرف ته کی او د لاسو چې کم مخ دی هغه به د مزکه پر طرف باندې کی دا رقم لاسونه ونس دعا چې کوي د لاسونه بدل سي نه داسي به نه نس لکه په دعا کې چې موږ په عام دعا کې لاسونه نس بلکې د لاسونه چې هغه بدل سي نس چې دا د لاسو شاده اسمان پر طرف سي او مخانه د مزکه پر طرف سي دا به د امام او سره د خلکو دغه طریقه به اختیاري لہذا باید چې دغه استسقا وي چې دا کوم ما درته ذکر کړل په ټول ملک عام سي او د هر مسجد امام دا خلک د استسقا په طریقه باندې پوکي لہذا دې ته استسقا نه وایي چې بس پنځه وسلسل زر پیسې راټولې که او هغه معلوم نه چې حرام دي که په حرامو ګټه ده د حلالو ګټه ده د چیز ګټه ده سره ګټه وړي دا سره راټولې که بس د کلي په مابین کې کوالی یا وګره یا ورځې پخې که خلک راوغواړه کشنیان راوغواړه او د الله ته بس تر پزې پرې ځان موړ که بس الله ته ارژۍ پر وکاږه او بس بیا نو کرا کور ته ورسه بېده سه نه دا د استسقا طریقه نه ده هغه صرف هغه ته یو خیرات ویل کېږي هغه هم د چارو د نامه په رقم یې د ورور بیا تصویران د جګو راوستل کېږي په کلي سیمزۍ کې دومره غټ خیرات وشو په کلي علیزي کې دومره غټ خیرات وشو دا بیا پر فیسبوک باندې ورکوي پر واتساپ باندې ورکوي په پشم بازار کې دومره غټ خیرات وشو په پلانکي ځګي کې دومره خیرات وشو هغه نور خلک د زیاده بیا هغه خیرات په خپل کلي کې کوي دا طریقه نه ده د استسقا نه دا طریقه د خیرات دا د نامه د پاره په پلانکي کلي کې شل دی کوسو په پلانکي کلي کې شل ویان اعلان شروع په پلانکي کلي کې دون اعلان شروع په پلانکي کې دا وسو دا پالټیک سره دا وس خیرات کې دا د نامه د پاره وشي کوي باید د خیرات څخه نوم نو کو جوړ د استسقا دغه طریقه د کم ما دروښ ول مختصرا تو الانګه د استسقا په باره کې کتابونه په دې کې پراته په سپو بیانونه کړي چې استسقا په کومه طریقه کوي عاجزي په کومه طریقه کوي المنځ په کومه طریقه کوي امام بیا وجه خلق د توبې خبرې کوي او چې هغه خلک بیا توبه پر دې کړو ګناه باندې وکړي او چې هر ګناه باندې کوم څوک اخته هغه به ګناه څخه توبه مکمله کوي د زړه د اخلاص د پښې توبه بیا نه وي د زړه د اخلاص په توبه کوي او علما بدل د خبرې د توبې په باره کې ورته کوي د کاڅالي په باره کې د ګناه په باره کې په مجلسونو ورته کوي بیانونه ورته کوي او خلک بدل د پجړاو باندې دل چې دی هغه به توبه کوي او پجړاو باندې به استغفار وایي او د دې خو چې کوم میدان لږی په هغه میدان کې به وبنه موجوده الله ته به د وبو درک نه مطلب فرض کړه غونډې د غرو خواته وي الله ته به وبنه موجوده د دې خو چې هم به استغفار وایي په لږ شو په لږ سر باندې بځي دغه خو چې راځي هم به استغفار وایي او په جړا باندې بر رواني پر لاري باندې بیا مجلسونه نه کوي پر لاري باندې سوداوي نه کوي هغه دې په څو خرڅ کړه هغه په څو راکې پلان کې مزګه په څو خرڅه هغه پلان کې اکړ په څو دی طالب د مزو په دا خبره نه د شادي مزکې دي د شادي زمر غواوي د شادي زمر سوداوي د شمر بدل سوداوي نه په مسجد کې ختميږي نه د استسقا په میدان کې ختميږي او نه په بل ځای کې ختميږي بس مر سوداوي دغه د دنیا حرص په مخه خستي د دنیا حب او محبت په مخه باندې خستي خدا استسقا طریقه چې ده هغه دغه کم ماده ته ذکر کړل باید چې په داسې تنگ او مشکل حالات کې په ملک استسقا عام سي او پر دغه سنت طریقه باندې عمل وسی خیر دا خو د استسقا مختصرا طریقه کار وو الله تعالی دې موږ ټول مسلمانان د توفیق را نصیب کړي